نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیغمبر کېدو نو په دغه وخت کې حضرت ابو طالب چې کوم د نبی علیہ السلام تر احترام به یادو ځکه د نبی علیہ السلام تر دی ابو طالب سے زوی د حضرت علی رضی الله عنه دی ابو طالب تر خپل وراره رسول الله معلوم چې دا ډېر ښه انسان دی نو د ته ویل چې د علي بستا په کور کې اوسېږي ته تربیت کوه نو حضرت علی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کره اوسېدو نبی علیہ السلام تربیت کو ظاهر و چې کله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکتل چې هغه بلوغ ته ورسېدو هلک نو واده ولکو نو خپله لور یې وله ورکړله حضرت فاطمه وله ورکړله خپله لور یو کور کې اوسېږي کله چې واده دی د واده شپه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمه رخصتۍ حضرت علي ته حواله کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور را پاسوله د لاس نیونی ولا او د خپل کمرې نه د حضرت علي صاحب کمرې ته سلام مزه کوله خدا به د اخلاقو په دایره کې دننه وي تا ته پته نشته چې بوډېګانې به جنت ته نه ځي ته به څنګه زما سره په ګاونډ کې راشي وایي هغې په ځان راکېښودل چې زه هسې دا دومره دواګانې کوم منځونه کوم چې زه جنت ته نه ځمه نبي علیه صلات وسلام خو څه طنز کوو مزاح یې ورسره کوله کله چې زنانه خفه شوله ویې ژړل نبي علیه صلات وسلام ورته ویل چې نه دا مطلب مې نه دی تاسو به نه ځئ جنت ته هغه آیت یې ورته ووایو چې انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا منگ به دا زنانه په نوې پیدایش کې پیدا کو جنکۍ به دې جوړو کې جنکۍ دا به جنکۍ ځي بیا د بوډېګانې به جنکۍ شي د بوډاګان به لکان شي د دې مشران به حسن حسین دقه ښځې نه حسن حسین پیدا دي حضرت علي صاحب ویل ما ته د دې خبرې احساس په هغه وخت کې وشو زه هر پلار وایي زما لور ښه لور ده او دا خیر دی وایي ما ته هله احساس وشو دې ته خانداني اصلاح وایي چې کله زه یو ورځې کور ته رالم شپه ده او زما دا ښځه ډېره زیاته بیماره وه ټوله شپې تبه تېره کړله حضرت فاطمې تبه تېره کړله د جنت د ښځو سرداره ده بیماره ده او داسې خوټ کېدلې تبه په حضرت فاطمې باندې وه ویل ټوله شپې چې داسې په تکلیف باندې تېره کړله ویل زما خپل ذهن کې دا رال چې سهار به زه د ناشتې دا تیاری به زه په خپله باندې وکړم ښځه مې بیماره ده مونځ به وکړي وده به شي ځکه تکلیف دی ورته زه به نن دې بچو له پخلی وکړم او دا چای روټۍ به زه په خپله وایي ښه ښځه دې ته وایي چې خاوند ته وایي ته دې خپلې ښځې ته کله وګورې نو دا تا خوشحاله کړي دې څه مطلب دی چې کله تا خپلې ښځې ته وګورې تا خوشحاله کړي هغه دا دی چې ته دې خپلې ښځې ته وګورې د هغې جامې بالکل د شریعت برابري نو ته ورته کتی شي ما په دې تیمرګره کې یو بلامبټ کې داسې یو کلاس و د فهم قرآن کلاس داسې څلورمه ورځ و شاید په هغه ورځ باندې زموږ اتفاقا موضوع دا وه چې حیا او پرده دا زموږ موضوع وه خو زه چې کله د سهار مانځنه پس راورسېدلم نو په دروازه کې یو سپینګیری ولاړو هغه سپینګیري زما سره لاس میلاو کو چې خبرې شروع کړلې په ژړا باندې شو نو ما ته یې ویل چې مولوي صاحب نن به په دې کلاس کې د زنانه د حیا د پردې د لباس خبرې به وکړي ما ورته ویل باباجي زما نن دا موضوع دی انشاءالله هم دې په دې باندې به خبره کومه نو بیا ما ته وایي چې زه ځکه دا خبره کومه چې زمونږ خپل کور کې ویل مې د کور ټولې زنانه راوستي دي ویل په زور مې راوستي دي درس لا زه یم چې دا درس واوري او ویل داسې صورتحال دی چې دومره تنګ یو لنډ یو نرۍ جامې کوي چې زه ډېر قارېږم په کور کې زما څوک نه مني نو ویل ما اوس خپل کور پرېښی دی زه بر په بیټک کې اوسېږم ځکه د لور جامو ته نشم کتلی چې لور ته اواز کې خواله د راځي جامو ته نشم کتلی که ښځې ته اواز کوم چې هغه زما خواله راځي جامو ته نشم کتلی ورېرې ته چې اواز کوم چې ماله خدمت کوي که ماله روټۍ راوړي زه ورته نشم کتلی سترګې مې پټې کړي تاسو به ایمان باندې وایي د ټول کورون دا حل نه دی سو ولې دا تنګې جامې څوک کوي دا لنډې جامې څوک کوي په بازار کې تاسو ګورئ نن سبا د زنانو دا جامې دا لباس بالکل سکټ او دارنګې دا جینز نه دي بالکل دا هغې په شانتې نه دي دا د اسلام لباس دی دا د مسلمانانو لباس دی بالکل سړی په کور کې حقیقي مطلب حقیقي خبر هم دا ده چې په کور کې سړی خپلې ورېرې ته یا خورزیګانې درکه راشي خپلو خورزو ته یا درکره خپل رشته دار راشي سړی ورته کتی نشي کتی ورته نشي داسې لباس او خفه کېږي مو غیرتیانو بختانه ځان ته غیرتیان وایي دا جامې وله موږ په بازار کې الو او موږ یې وله چېرته الو اوس ښځې په خپله بازار ته ځي نن سبا کم چې په کلي کې ډېر ځان ته تقوادار وایي د هغه زنانه په بازار کې په خپله باندې هغه شاپینګ کوي سوداګانې کوي په دې ودونو کې تاسو سوداګانې څوک کوي ښځې نه کوي په دې ودونو کې سوداګانې ښځې کوي په دې کوچدنو کې سوداګانې ښځې کوي نن ټول شی هغه زنانو ته تللی دی په دې وجه باندې مسایل زیات شول نبي علیه صلات وسلام وایي چې ته ورته وګوره تا به خوشحاله کې لباس یې برابر دی دویم نمبر دا ده
چې کله ته ورته وګورې نو هغه محسوس کړي چې ما ته مې خپل خاوند وکتل د دې حق زما نه اوچت دی زما خاوند دی ستا قدر کوي ستا عزت کوي ستا احترام کوي د دې احترام او د دې عزت په وجه باندې ته چې ورته کله ګورې نو تا به خوشحالوي ته چې ورته کار وایې نو خپل تندی نه ترې وایي ته چې ورته کله د کار وایې نو فورا راپاسېږي د رخي ښځې صفت دی او کله چې داسې کیفیت د ښځو جوړ شي نو الله تعالی په دې کور کې برکت بیا اچوي رخي ښځې صفت دی او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ښې ښځې یو بل صفت کوي و اذا غبت عنها حفظتك في مالک و نفسها چې در کور نه بهر ته لاړ شي چېرته ډیوټۍ له سار ځې سکول کالج ته ځې زمیندارۍ له ځې دوکان له ځې او ماښام کور ته راځې نو دا ښځه دوه ذمهدارۍ ادا کوي یو د خپل ځان حفاظت به کوي او یو به ستا د مال حفاظت کوي دا د ښې ښځې صفت دی چې کله خاوند د کور نه وځي داسې نو چې خاوند د کور نه نه دی وتلی په دې بله ګیټ باندې ښځه بهر وتلې ده او په کوڅو کې ګرځېدله او په کلي کې ګرځېدله او بازار مارکیټ ته تلل داسې نه او یا دا ده چې خاوند د کور نه نه دی وتلی او زنانه بس په لاس کې موبایل راوالي او د هغې چا سره خبرې اترې کوي د هغې چا سره تعلق ساتي چې په هغې خاوند خفه کېږي نو سبا ټولې دا مسلې نه دي څه د غټې غټې مسلې دي نبي علیه السلام د ښې ښځې دغه صفتونه بیان کړي دي دغه ښځه ده دا نیکه ښځه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي داسې ښځه په کار ده د دې څه ښځو سره رشته په کار ده نکاح د خپلو بیبیانو نه دقسې جوړول په کار دي په دې وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان د زنانه نارینهو ذمهداریانو کې دا بیان کړي دي یو واقع زما ذهن ته راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیغمبر کېدو نو په دغه وخت کې حضرت ابو طالب چې کوم د نبی علیه السلام تره احترام به یادو ځکه د نبی علیه السلام تره دی ابو طالب صاحب زوی دی حضرت علی رضی الله عنه نو دی ابو طالب تر خپل وراره رسول الله معلوم چې دا ډېر ښه انسان دی نو دته ویل چې د علي بستا په کور کې اوسېږي ته تربیت کوه نو حضرت علي د نبی علیه الصلاۃ والسلام کره اوسېدو نبی علیه السلام یې تربیت کو ظاهره و چې کله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتل چې هغه بلوغ ته ورسېدو هلکو نو واده یې وله کړو نو خپله لور یې وله ورکړله حضرت فاطمه یې وله ورکړله خپله لور یو کور کې اوسېږي کله چې واده دی د واده شپه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت فاطمه رخصتۍ حضرت علي ته حواله کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام لور راپاسوله د لاس نه ونیوله او د خپلې کمرې نه د حضرت علي صاحب کمرې ته منتقل کوله یو کور دی په یو کور کې واده دی نبی علیه الصلاۃ والسلام لور راپاسوله لاس نه نیولې ده او د حضرت علي رضی الله عنه کمرې ته چې کله بوتلله حضرت علي ته ویل راشه دی خوا راوستو چې کله راوستو د حضرت فاطمه لاس هم راواغستو د حضرت علي لاس یې راواغستو او حضرت علي له په لاس کې د حضرت فاطمه لاس ورکو د عقد او د نکاح او چې کله ول لاس ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی علي د دنیا او د آخرت خیر مې درله په لاس کې درکو د دنیا او د آخرت خیر دی د دنیا خو ځکه و چې حضرت علي له د خفګان موقع چېرته نه ورکړی او د آخرت خیر خو په دې وجه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیدتو نساء اهل الجنه د جنت د ښځو مشره به څوک فاطمه رضی الله عنها او د سړو مشران به څوک الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه حسن حسین به د جنت د الکانو مشرانی نو په جنت کې خو بوډاګان به نه تاسو ته به پته جنت کې خو ټول الکان دي نو ټول به شبابانی د دې شبابانو مشران به حسن حسینی د دې مطلب ګوره دا چېرته نه دی چې سپینګیري به جنت ته نه ځي هغه یوه زنانه وه نبي علیه صلات وسلام خواله راغله ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا راته وکړه ویل څه دعا درته وکړمه وایي چې جنت کې الله زما ستا ګاونډ نصیب کړي ته زما په ګاونډ کې زه ستا په ګاونډ کې یم نبي علیه صلات وسلام به مزاح کوله خو دا به د اخلاقو په دایره کې دننه وایي تا ته پته نشته چې بوډېګانې به جنت ته نه ځي ته به څنګه زما سره په ګاونډ کې راشي وایي هغې په ځان راکېښودل چې زه هسې دا دومره دواګانې کوم منځونه کوم چې زه جنت ته نه ځمه نبي علیه صلات وسلام خو څه طنز کوو مزاح یې ورسره کوله کله چې زنانه خفه شوله ویې نبی علیه صلات وسلام ورته ویل چې نه دا مطلب مې نه دی تاسو به نه ځئ جنت ته هغه آیت یې ورته ووایو چې انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا موږ به دا زنانه په نوې پیدایش کې پیدا کړو جنکۍ به ترې جوړو کړي جنکۍ دا به جنکۍ ځي بیا د بوډېګانې به جنکۍ شي د بوډاګان به هلکان شي د دې مشران به حسن حسین دقه ښځې نه حسن حسین پیدا دي حضرت علي صاحب ویل ما ته د دې خبرې احساس په هغه وخت کې وشو زه هر پلار وایي زما لور ښه لور ده او دا خیر دی وایي ما ته هله احساس وشو دې ته خانداني اصلاح وایي چې کله زه یو ورځې
کور ته رالم شپه ده او زما دا ښځه ډېره زیاته بیماره وه ټوله شپه یې تبه تېره کړله حضرت فاطمې تبه تېره کړله د جنت د ښځو سرداره ده بیماره ده او داسې خوټ کېدلې تبه په حضرت فاطمې باندې وه ویل ټوله شپه چې داسې په تکلیف باندې تېره کړله ویل زما خپل ذهن کې دا رال چې سهار به زه د ناشتې دا تیاری به زه په خپله باندې وکړم ښځه مې بیماره ده مونځ به وکړي وده به شي ځکه تکلیف دی ورته زه به نن دې بچو له پخلی وکړم او دا چای روټۍ به زه په خپله باندې کوم جومات ته چې لاړم او د جومات ته په دې نیت باندې راووتلم چې نن به پخلی په کور کې کوم ځکه د نبي علیه السلام لختي جګر بیمار دی د جنت د ښځو سرداره بیماره ده یوازې د علي ښځه خو نه ده وایي چې زه رالم زما په کور کې دا د ډوډو ټپاره مې واورېدو چې زه کله ورغلم کچن ته نو حضرت فاطمه لګیا د خپل سره تړلی دی او پخلی کوي ویل ما ورته ویل چې ته خو بیماره یې ټوله شپه دې ته به تېره کړې ده ته په آرام باندې کښېنه زه به نن دا پخلی وکړم څه جواب وله ورکوي بیبیانو د خویندو او میندو ته وایم داسې ښځې خاوند له داسې جواب ورکوي څه ورته وایي یا علي پرېږده ما چې زه را خدمت ستا وکړم او په الله مې دې قسمي چې زه الله عبادت کوم او څومره خوند ماله راکوي دومره خوند ماله دا راکوي چې زه ستا خدمت کوم د الله په عبادت کې ماته خوند میلاویږي او د خاوند په خدمت کې ماته خوند میلاویږي خاوند خدمت کې خوند دی خو چې کله ښځه حقیقت کې خاوند تسلیم کړي چې دا زما خاوند دی زما د هر څه باچا دی دا زما د کور سربراه دی دا زما دنیا او آخرت دی